ډېرو محترم مسلمانان نن یو طاقتوره وظیفه راته ښیمه او داسې طاقتوره وظیفه ده چې دې نه بله طاقتوره وظیفه نه ما چېرته لیدلې ده او نه شته دی. ځکه چې د کوم یو څیز الله تعالی په قرآن کې ذکر وفرمایي که نه نو هغه بیا د طاقت اعلی درجې ته هغه وظیفه رسي. نو دا وظیفه هم د طاقت اعلی درجې ته رسېدلې وظیفه ده د هر قسم حاجاتو دپاره د الله تعالی د وعدو دپاره. او په دې وخت کې چې اوس بارانونه نه کېږي نو دې وخت کې دا وظیفه ډېره زیاته انتهایي مؤثره ده. اصل کې دا وظیفه اوس په دې وخت کې کول پکار دي. دا کم وخت چې ما او تا باندې اوس تېرېږي دا کمه ګرمي چې را روانه ده په دې وخت کې دا وظیفه زما او ستا دپاره انتهایي مؤثره انتهایي طاقتوره وظیفه ده. نو کوم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی زموږ حاجات هم پوره کړي، الله تعالی زموږ مشکلات هم اسان کړي، الله تعالی زمونږ باندې بارانونه هم را اوري، الله تعالی موږ له رزق ښکلی رزق هم راکړي، الله تعالی راته باغونه هم راکړي او د الله تعالی خوښه وظیفه هم زه وکړمه نو هغوی دپاره پکار دي چې دا اسانه او ښکلې او مزیداره او مجربه او په دې زمانه کې طاقتوره په هره زمانه کې هو لیکن اوس ما او تاسو ته د دې وظیفې ډېر زیات حاجت دی. ولې حاجت دی محترمو؟ نن ما او تاسو په ګرمۍ کې لړزیږو. نن د ګرمۍ د وجې ما او تاسو هغه ګرمي دومره سیوا شوې ده چې انتها د هغې نشته. محترمو الله تعالی دې موږ او تاسو د جهنم د اور نه وساتلی کړي، الله تعالی دې موږ د قبر د ګرمۍ نه وساتلی کړي، الله تعالی دې موږ د آخرت د ګرمۍ نه وساتلی کړي، الله تعالی دې موږ د محشر د ورځې چې کم کانه مقداره 50,000 سنه الله تعالی فرمایي چې 50,000 کاله یوه ورځ ده او هغه د محشر د قیامت ورځ د محترمو په هغې کې به ګرمي دومره سیوا وي چې هر سړی به په خپلو خولو کې ډوب وي. څوک به د پنډو پورې ډوب وي، څوک به د پتونانو پورې، څوک به د نامه پورې په خولو کې ډوب وي، څوک به د مرو پورې ډوب وي، څوک په پوره په خولو کې ډوب وي. هر سړی به د خپل عمل مطابق په خولو کې ډوب وي. نن زموږ د ګناهونو په وجه باندې څومره ګرمي ده. نو محترمو دا ګرمي الله دې نه کړي، الله دې نه کړي چې د محشر په ورځ هم د دې خپلو ګناهونو په وجه باندې موږ او تاسو په ګرمۍ کې بیا دغه رنګې ککړ یو، په ګرمۍ کې دغه رنګې په خوړو کې بیا ډوب یو. نو نن چې څنګه وخت دی محترمو، نن چې څنګه ګرمي ده دا زموږ د ګناهونو د وجې نه ده. یا دا ګرمي خو زه به د الله تعالی د سیړه ده جهنم سا واخلي سا پرېږدي، خو باران ولې نه کېږي؟ باران د الله تعالی ولې قدرت ختم شوی؟ نعوذ بالله من ذلک. نه محترمو د الله تعالی طاقت ها رنګ دی څنګه چې د اول نه وسم دی بیا به مې کل من علیها فان ارسه به ختم شي ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. د الله تعالی ذات د الله تعالی نوم به باقي وي محترمو. نو هغه الله طاقتور اوس هم موجود دی، د الله تعالی خزانې د اوبو نه اوس هم ډکې دي. الله تعالی په دې قدرت لري چې باران ښه ښکلی اوري، لیکن زموږ د ګناهونو د وجې نه نن منګه بلمازی، نن منګه درغجنی، نن منګه ګناهګاری، نن منګه باغیانی، نن منګه بلمازی، نن منګه غیبت کوونکی، نن منګه بهتان لګونکی، نن منګه رشته داري پرې کوونکی، نن منګه بدنظری کوونکی، نن منګه ګانې بجانې اوریدونکی، نن منګه محترم مسلمانانو د مور فلار نافرمان کوونکی، نن منګه کمه ګناه زه تاسو ته ویم چې نن منګ کې نشته دی. دا ټول ګناهونو په وجه باندې الله تعالی موږ بارانونه بند کړي دي. نو الله تعالی بیا قرآن کې څه فرمایي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویانو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی د دنیا او د آخرت ډېرې خوشحالۍ، ډېرې عزتونه، ډېر راحتونه نصیب کړه. محترم مسلمانانو زمونږ وظیفه څه ده؟ الله تعالی قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ورپسې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوانو جهانو سردار زما ځان او زما جان او زما هر څه ته قربان، هغه فرمایي چې د قیامت په ورځ به ټول نه زیات خوشحاله انسان هغه وي، خوشحاله د چا په عملنامه کې چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله
دا ډیر زیات وي. دا به د عملنامه هر چاته ښایي، ورور ته به هم ښایي، ښځې ته به هم ښایي، خپلې هر چاته به یې ښایي. وګورئ زما ته الله تعالی عملنامه په ښي لاس کې راکړه او زه خوشحاله ځکه یم چې په دې کې استغفار سیوا دی. نو محترم الله تعالی فرمایي څوک چې استغفار وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، د انسان به ګناهونه معاف کوم، د انسان باندې بارانونه وروم. نن چې ګرمۍ د وجې نه ما تاسو لړزیږو، محترم استغفار له زور ورکئ. الله وایي بارانونه به د باندې وروم، الله تعالی وایي مال بدله درکم، الله تعالی وایي باغونه بدله درکم، الله تعالی فرمایي ګناهونه به معاف کم. او محترم بېشماره د الله تعالی وعدې دي په استغفار باندې. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نو د ټولو نه عقلمن او هوښیار انسان څوک دی؟ تاسو نه تپوس کوم، د ټولو نه عقلمن او هوښیار څوک دی؟ تاسو لکه د دې جواب نه راځي. نو زما جانان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه عقلمن هوښیار انسان هغه دی. موږ هوښیار څه ته وایو؟ موږ هوښیار دی ته وایو چا سره چې پیسه ډېره وي، څوک چې په یورپ کې، څوک چې په سعودي عرب کې ریالونه ګټي، څوک چې په خپل کلي وطن باندې ښه روزګار کوي. محترمو موږ یا چا سره پیسې یا تجارت یا زراعت یا مال ډېر وي، موږ دې ته وایي دا انسان هوښیار هم دی او دا انسان کامیاب هم دی. خو دا انسان کامیاب هله دی چې دی 100% د الله تعالی په دین باندې معطر منور رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې د ځان ښکلی کړی وی دی کامیاب دی. خو که نه د سره دنیا ډېره ده، نو بیا زما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه هوښیار او عقلمن انسان هغه دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره تیاری وکړي. زموږ چې څومره مقدر دی، زموږ چې څومره زندګي ده، زموږ چې څومره خوراک څښاک دی، زموږ چې څومره الله تعالی زموږ په زندګۍ کې لیکلي اوبه به څومره څکي، خوراکونه به څومره کوي، چرته به ځي، دا ټول الله تعالی مخکې لیکلي دي. خپل مقدر الله تعالی هر انسان ته رسي. ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه اجله. رسول الله مبارک فرمای انسان په خپل رزق پسې ګرځي. موږ خپل رزق پسې ګرځو، خورو یې. محترم رزق په نصیب باندې دی. څه شی؟ دنیا په نصیب باندې ده. محنت هم څه ناڅه پکار وي، خو الله تعالی چې له څه لیکلي به ته دررسي انشاءالله. او آخرت په محنت باندې دی. موږ آخرت په نصیب باندې پرېښولی دی او آخرت هم په نصیب پرېښولی، دنیا هم په محنت پرېښولی. دنیا بغیر محنت الله تعالی ورکوي او آخرت الله تعالی بغیر د محنت نه ورکوي. لهذا موږ له پکار چې د آخرت دپاره ډېر تیاري شروع کړو. دا وظیفه کوو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ورځ کې کم از کم 1000 پیرې، 1500 پیرې، 2000، څوک چې څومره مشکلاتو کې دي دومره دی ډېر استغفر الله وایي. او څوک څومره چې خلک لږ دي نو بندې لارې څوک وایي موږ ته د الله تعالی بندې لارې کولو کې هغه دی استغفر الله استغفر الله په کثرت سره ډېر زیات وایي. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساتي، الله تعالی مو کامیاب او کامران کړي. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوو، تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو.